زکاتونه الحمدلله ډېر خلک ورکوي هم، ځکه چې مونږ چې کومې مدرسې دي الحمدلله 100 نه زیاتې زمونږ مدرسې دي او په هغې کې تقریبا 25,000 طالب علمان سبقونه وایي. هغه 25,000 طالب علمان چې کوم سبقونه وایي هغې باندې څه کم و بیش 2 کروڑ روپے کال لاگت راځي یو کال کې. دا پیسې کم ځای نه راځي، دا پیسې نو ستاسو زکاتونو نه راځي، ستاسو صدقاتو نه خلک ورکوي. خلک زکاتونه ضرور ورکوي، خو چې کم د شیطان چال دی هغه عرض کول غواړم، او هغه دا زکاتونه مونږ ضرور ورکو، خو مونږ نه چې کومه غټه غلطي کېږي هغه دا کېږي چې هر څوک دا وایي مالداره چې زه خو د الله په نوم زکات ورکوم او زړه یې مطمئن وي چې ما خو زکات ورکړی، خو دغې خبرې ته یې چېرته سوچ ونه کو چې ما باندې چې څومره فرض دی هغه ټول مو ورکړی که صرف زکات مو ورکړی. تقریبا 90% کسان زکات خلق ورکوي، خو داسې زکات ورکوي چې حساب وکړي او د حساب نه بعد هغه پیسې کله په کور کې ترې نه ولګي، کله قرضدار راشي قرضداري لګي زکات وال نه ورکي، کله په کور کې خرچه مرچه کموي کور خرچه ترې نه وکړي چې زکات کومې پیسې ترې نه وباسي په هغې کې نیم په نیمه واپس په ځان باندې ولګوي، نیم په نیمه زکات ورکي او زړه کې دا وایي چې ما د الله په نوم زکات ورکړو. یاد ساتئ چې چا باندې 1,00,000 روپے زکات فرض دی او هغه 1 روپے کم 1,00,000 روپے زکات ورکړو، دی اوس هم په کبیره ګناه کې مبتلا دی، دی اوس هم تارک الزکات دی، ځکه چې د زکات ورکړی دی نیمه غاړه اخلاص کړه، خو چې دا 1 روپے زکات ترې نه پاتې دی، دی اوس هم کبیره ګناه کې مبتلا دی، د خدای پاک مجرم نه دی. او زه حیات آباد کې چې کله هم داسې چېرته ځو راځو نو زه وینم حیات آباد کې په دې میاشت کې مختلفو کورونو مخې ته ډېرې زنانه په کتار ولاړې وي، ډېر معذوره خلک په کتار ولاړ وي، خلک زکاتونه ورکوي. او زمونږ خوښه دای چې د ما کور ته په روزانه باندې کتارونه ولاړ وي، کتار لګېدلی د سهار مانځه پسې وي، او چې کوم زکات ورکوونکی خان صاحب دی هغه په 11 بجې ناشتې نه بعد وله راوځي او هغه وله 50 روپیا وله ورکي او دومره بېزتي وکړي چې د 100 روپو بېزتي وله ورکي او 50 روپیا وله ورکي. 50 روپیا باندې نن سبا څه شی کېږي؟ که زکات څوک دې لاینونو لګولو ته زکات وایي نو دا رب العالمین په دربار کې دا زکات د انسان په مخ باندې خدای پاک ورولي. زکات دې ته نشي ویلی چې تا باندې 2 لک روپے زکات دی او 100 روپو یو پلته د بینک نه راوړې ده او د لسګونونو د 500 والا او هغه تا وله ورکې ټولې د 10 روپے زکات او 2 لک روپے زکات در باندې فرض دی او تا کتارونه خوښتي رب العالمین ته د دا زکات هیڅ حاجت نشته دی. دا ته ځان سره زیاتی کوي، اسلام پورې زکات پورې ته مذاق کوي. د دې د وجې نه اسلام داسې زکات ته کلم ضرورت نشته دی چې انسان خپلو کورونو ته فقیرانو د غریبانو لاینونه ولګوي. ما خپله کورونو ته لیدلي دي او تاسو هم دغې حیات آباد اوسېدونکي کورونو ته خلکو لاینونه لګولی دي او دا وله مزه ورکوي چې ډول رجب المرجب او زبرګې میاشت د ما کور ته لاینونه لګېدلي دي 50 او 100 روپیا وله ورکو او چې کم زکات دی هغې په نیمه باندې هم نه ورکو. ځکه هلکانو باندې موبایل لاس کې نیولی او ډز ته اوچت کې موبایل ترې نه واخلي، ځکه بل لارو کې د ما او تا د جیبونو د کټونکي موجود دي، ځکه کورونو ته غله اوړي. ولې اوړي؟ اسلام د زکات فلسفه هم دا ښودلې ده چې خلکو غریبانو له خپل حقونه ورکوي چې هغوی په کور کې هم اور بل شي، د هغوی په کور کې هم د ماشومانو دپاره کټه او روټۍ پخه شي چې هغوی د غلا نه بند شي. دا غلاګانې څه دپاره کېږي؟ ځکه چې حقیقي معنو کې موږ زکات نه ورکوو. که چېرې غریبانو ته خپل حق ملاوې دی الله پاک به د غریبانو له قناعت ورکړی وی، صبر به ورکړی وی، بیا به کله غلا نه کېدی. دلته خو شکر الحمدلله بالکل امن و امان دی، خو تاسو د کراچۍ د ښار روشنیوں کا شہر دا هغې اندازه تاسو ولګوئ
تاسو وینئ په نیوز باندې په روزانه باندې د چا موټر سایکل غیبي، څوک یې وولي، څوک څه اخبارونه د دې قتل و غارت نه ډک دي. هغې بنیادی وجہ څه ده چې روشنیوں کے شہر میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. تاسو نه یو سوال کوم، کچرې حیدرآباد اوسیدونکي کسان چې څومره هم دي او دوی حقیقي معنو باندې چې څومره زکات په فرض دی او دا زکات ټولو راجمع کړی وی، اسې جمعې مبارکې ورځ د تاسو نه سوال کوم چې دا زکات چې څومره هم په خلکو باندې فرض دی حیدرآباد کې، چا باندې 1 لاکھ دی او چا باندې 1 کروڑ دی، دا ټولې پیسې راجمع شي د غونډ KPK نه به غریبان ختم شي که ختم به نه شي؟ ضرور به ختمیږي. خو لیکن غریبان ولې نه ختمیږي؟ ځکه چې غریبۍ اسباب موږ و تاسو بینکونو کې ایښودي دي چې هغې ته زکات ویلی شي. د دې د وجې نه رب العالمین په قهر باندې شي، رب العالمین په غضب باندې شي، مال او جان ته نقصان شروع شي، غلا شروع شي، ډاکه شروع شي او د کرونا وایرس په شان دی مهلک امراض په معاشره کې پیلاو شي او د 2 نه 21 کسانو ته پاکستان کې ورسېدل. د هغې بنیادي وجه څه ده؟ رب العالمین انسانان ځان ته متوجه کول غواړي، څوک هم پوره نه دی. د دې دپاره چې کمه کمی انسان کې موجود دی چې دغې کمی په بنیاد باندې انسان الله پاک طرف ته متوجه شي. خو لیکن ډېر خلک دي زکاتونه په صحیح طریقو باندې ورکوي، الله پاک دې قبول و منظور کړي. خو لیکن 90% زما د تجزیه مطابق دا دی چې زکاتونه خلک ورکوي خو لیکن خپل حساب مطابق نه ورکوي. زکات چې څومره فرض دی د فرض ادایګۍ مطابق نه ورکوي، څه ناڅه ضرور ورکوي. خو لیکن ما عرض وکړو چې 1 روپۍ زکات هم کم ورکوي، 1 روپۍ د الله پاک مجرم دی. د دې مثال 5 وخته مونځ دی، یو مونځ چا ونه کو 4 مونځونه یې وکړل، دا انسان مونځګزار دی، دا مونځګزار نه دی. مونځګزار 5 وخته مونځګزار وي. د یو مونځ مجرم ضرور دی چې کوم مونځ انسان نه قضا شو، همدغه شان زکات دی.